نو سرسیا صدقه فطر دا واجب ده، لازمی ده، دا به خامخا ورکوئ. او غنم چې دي صرف هغه 2 کیلو دي، غنم 2، باقي کجوره 4 کیلو ده، جوار وړه هغه 4 کیلو دي، ورسره کشمش میوه وچه هغه 4 کیلو ده. دي کې فلسفه څه ده چې غنم 2 کیلو دي. ګورئ تاسو خو اسلام تاریخ ګورئ نه، چاته غوږم نه نسئ، زړه هم تنګږي چې دا مولانا صاحب خبرې که زړه تنګ شو. صحابو په دور کې د ټولو نه ګران غنمو، ټولو نه ګران غنمو، دا به نه پیدا کېده. حضور مبارک هغه 2 کیلو وټاکل. د کشمش نه ګرانو، د اوربشو نه ګرانو، هر کجورو نه ګرانو، ټولو نه ګران شی غنمو. ځکه حضور مبارک هغه 2 کیلو ټاکلی او دا نور ټولو نه ارزانو نبی علیہ السلام هغه 4 کیلو ټاکلی. او کمال خبره سره غنم به نو ګران به ټولو نه به ګرانو، خو چې صحابه به صدقه فطر ورکوله ټولو به په غنمو کې ورکوله، هغه ګران طرف. لکه اوس وخت کې سرسیا څومره ده؟ 300 روپۍ سږ کال اعلان شوی. دا د 2 کیلو د غنمو قیمت دی 300 روپۍ سرسیا. زمونږ د باوسه خلک هم 300 روپۍ ورکوي. د جوارو وړه د هغې قیمت څومره دی؟ 1160 یعنی 1160. که څوک 4 کیلو جوار جو چې کوم د هغې وړه دي هغې سرسیا ورکوي نو هغې 1160 ده. بعضې خلک د دا ورکه. د کجورو هغه تقریبا چې دی نو 2800 روپۍ ده. کجورې 4 کیلو 2800 روپۍ. نو که په کجورو کې ورکوي نو پر هیډ 2800 روپۍ ورکړه. او د کشمش هغه تقریبا 7200 ده 4 کیلو. او ډېر کسان داسې شته چې د دې وس هم شته. خو افسوس خبره دا ده چې هغه مالدار انسان چې سرسایه ورکوي د غنمو په حساب د 300 روپۍ په حساب کې صدقه فطر هغه ورکوي. یعنی یو قسم له داسې یو بوج ورته ښکاري چې زه د کجورو یا د جوارو په وړو کې چې د صدقه فطر ورکړم نو دا به داسې تاوان وي زما لپاره. دا 300 روپۍ هغه خلکو دپاره ده چې کوم دغه نور وس یې نه وي. نو دې وجه نه صدقه فطر سرسایه دا ادا کړئ. او کله به ادا کوئ د اختر مونځ نه مخکې به ادا کوئ. ها اختر مونځ نه بعد که ادا مو کړه هغه ثواب یې بیا نشته. دا حدیث دی، دا زموږ دې پاره نه وي، دا مولانا صاحب ځان دپاره لګیا دی. حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي من اداها قبل الصلاه، چا چې ادا کړه د اختر مانځه نه مخکې فهي زکات مقبوله، دا صدقه فطرم دا. حضور علیہ السلام محرم اول دا الله تقبلم دا مهر دی، دا قبول ده. ومن اداها بعد الصلاه، چا چې د اختر مانځه نه بعد کې ادا کړه فهي صدقه من الصدقات. حضور مبارک فرمایي چې بس دا یو صدقه ده، یو صدقه ده د صدقونه. دا څنګه چې مونږ عام صدقې ورکو، دا خو مونږ په عام صدقه باندې نه ورکو کنه، په خاص صدقه باندې ورکو. او حضور مبارک د اختر د مانځه نه مخکې تقبول ویلې. نو ځکه علما فرمایي اختر مانځه نه بعد یې مور کوي، اختر مانځه نه مخکې. دا نن د اخیره عشره کې یا خصوصا یا دا نن هم که تاسو په رمضان کریم کې په دې نیت باندې ورکوئ چې را روان اختر له خامخا هغه زمانه کې به صحابو د اختر مانځه نه مخکې ورکوله. خو چونکې هغه زمانه کې داسې اهتمام نه و چې جامو پسې به ګرځېدا و، دا بیا بس شی به چې و ابې که خو نن سبا خلک خامخا یو څو ورځې 15 ورځې 10 ورځې مخکې وله ورکوئ چې هغه وخت وباسي او ځي او بچو له سامان او دا اخلي. نو په هغې باندې هم څه لګي، په هغې باندې هم ټایم لګي. عین د اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې ورکول هم بهتر ده. خو هغه ورځ باندې به د انسان په هغې باندې څه شی وکړه نو مخکې ادا کړئ، په کولاو روڼ تندي باندې ادا کړئ. یو حکم یې وګڼئ، ادا یې کړئ. چې کوم فقرا دي په چا باندې زکات کیږي هغو له تاسو دا سرسیام ورکولی شئ، په هغوی باندې سرسیام کیږي.